السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیما القاری دوست محمد بیا تاسو ته مخاطب یما. نن مې درته د خوبونو تعبیر په بنا کې داسې یو موضوع راوړې ده چې هغه به ستاسو ډېره زیاته خوښه شي. درې قسمه مارانو دپاره مې تاسو له تعبیرونه راوړي دي. نمبر 1 چا چې شین مار ولیدو. نمبر 2 چا چې سور مار ولیدو په خوب کې. نمبر 3 چا چې تور مار په خوب کې ولیده. د دې به څه تعبیر وي؟ نو د دې تعبیرونو ته غوږ شئ. نمبر 1 چا چې شین مار خوب کې ولیده دا غټ دشمن به وي د خپل دشمن خوب کې ولیده، خو دا دشمن ایماندار دی، تقوادار دی، پرهیزګار دی، خو طاقتور ګوره ډېر زیات دی. شین مار په خوب کې لیدل دا غټ دشمن دی، خو دا ایماندار دشمن دی. نمبر 2 چا چې سور مار په خوب کې ولیده. خوبونه خو هر سړی ویني، خو چې مار خوب کې ویني نو دا ډېر د یری او د خوب دی، ځکه چې دا دشمن دی سور مار. دا به د ده د خوب تعبیر دا دی چې د ده دشمن به ظالم وي، جابر به وي، طاقتور به وي، بدماش به وي. نو الله دې موږ او تاسو ته وساتي. او نمبر 3 چا چې تور مار په خوب کې وکتلو نو د دې تعبیر دا دی یا ورسره نور ماران هم دي خو تور مار یې مطلقا ولیده نو د باندې به دشمن حمله کوي، او داسې حمله به کوي چې دی به خوفناک وي، یعنی په یره کې وي. نو د باندې دشمن به حمله کوي چې چا تور مار په خوب کې وکتلو نو دشمن به پې حمله کوي. خدا یاد ساتئ که چا په خوب کې مار مړ کو یعنی وی وجلو، دا داسې شوه چې د خپل دشمن مړ کو. او د خوب تعبیرونه بیا واورئ. نمبر 1 ما تاسو ته ویل چې شین مار څوک په خوب کې وګوري نو د ده دشمن به ایماندار وي، بیمانه به نه، خو طاقتور به ډېر وي. نمبر 2 چا چې سور مار رنګ یې تک سور دی خو په خوب کې وکتلو نو دی د ده د خوب تعبیر دا دی چې د ده دشمن به ډېر ظالم وي، ډېر جابر به وي، ډېر طاقتور به وي. چا چې تور مار په خوب کې وکته یا ډېر ماران خوب کې وکتل نو داسې شوه لکه چې په ده باندې به دشمن حمله کوي. خو مطلقا په خوب کې مار وجل دا ډېر ښه کار دی چې انسان یې مړ کي وی وجني نو دی به داسې شي لکه چې د خپل دشمن مړ کړلو، ختم یې کو. دا د خوبونو تعبیر وقتاً په وقتاً زه تاسو ته د یوټیوب چینل نه باقاعده بیانوم. ورسره تاسو له د دې نه بعد نور نوي خوبونو اقوال به تاسو ته راوړم چې یاره چا په خوب کې څه ولید، د هغې څه تعبیر دی، دی ولیده د دې څه تعبیر دی. انشاءالله وقتاً په وقتاً به زه تاسو ته کم از کم د 18 منټه تاسو ته زه د خوبونو تعبیر بیانوم. ګورئ مطلقا مار خوب کې لیدل دشمن لیدل دی. نو دشمن د ده آیا د مال دشمن دی، آیا د کور جیداد تیغل دی، دشمن په څو قسمه دی. خو مطلقا ماران خوب کې لیدل دا ګورې ښه کار نه دی. د شپې چې سملی لازما آیات الکرسی وایئ او په خپل ځان هم چوپ کوئ، په خپل کور کې په خپلو بچو هم چوپ کوئ چې د داسې خوبونو نه تاسو محفوظ پاتې شئ. الله دې زموږ او ستاسو دشمنان دا تباه و برباد کی، او الله پاک دې زموږ او ستاسو خوبونه داسې خوبونه دې الله پاک په موږ ولیدی کی لکه مدینه منوره، مکه معظمه،
نو الله پاک وایي چا چې خوب کې مکې ته څوک لاړ مدینې ته څوک لاړ نو په ویښه به هم دی ځي. ګوره بعضې ماران داسې دي چې هغه په سر به گنجې وي او نور به هغه دومره طاقتور وي د هغې نوم څه دی؟ شجاع اقرا. یعنی شجاع گنجي ته ویلی شي، شجاع طاقتور ته ویلی شي، او اقرا په سر باندې به گنجې وي خو د زهرونه به ډک وي، باقاعده به چجم داسې کړي وي. نو تاسو د الله پاک د داسې خوبونو نه محفوظ وساتي. مطلقاً په خوب کې مار لیدل بس دا غټ دشمن دی. زما نمبر بیا هم یاد ساتئ 0312 83 83 القاری دوست محمد. السلام علیکم. سلام نه بله سلام نه بعد یو خبره رایاده شوه، دا ډېره ضروري ده. شجاع اقرا ما تاسو ته وویل چې دا په عربۍ کې بهادر او گنجي ته وایي. د ډېر زهرو د وجې نه به دی گنجې وي. خو داسې ماران دا اکثر په دې مقبرو کې په هدیرو کې په قبرونو کې وي او د دې زهر دومره تیز دي چې انسان ته یو ټک ورکي او یا ګزه په دې ځمکه کې دا انسان ښخ شي او بیا یې الله تعالی راوباسي او دغه مار یې پرې مسلط کړی وي. خو دا چا دپاره؟ الله دې ته موږ او تاسو وساتي دا د بېلمازه انسان دپاره. رب العالمین داسې شجاعت والا بهادر مارونه دی پیدا کړي دي او د دې دپاره چې دا د انسان ته په عذاب ورکي. نو مونځ کوئ 5 وخت او د مارانو تعبیر می بیان کو. انشاءالله دې نه بعد به بل یو تاسو ته ویډیو راځي. اوس خو نن مې صرف دا موضوع وه، شین مار، سور مار او تور مار. اما تاسو ته ویل چې شین مار دا به غټ دشمن وي خو ایمانداري به پکې وي، ایمانداره به وي، نور به ډېر طاقتور وي. او چا چې سور مار خوب کې ولیده نو داسې شوه لکه چې دشمن یې ولیده خو ډېر ظالم دشمن دی، ډېر بهادر دشمن دی. دې نه به ځان ساتئ. او چا چې تور مار په خوب کې ولیده داسې شوه لکه چې په ده باندې خپل دشمن حمله وکړله، دې سره ورسره ګڼ ماران یې ولیده نو داسې شوه لکه چې ده په کور باندې حمله به کېږي. نو د دې نه بعد بیا صدقه ورکول دي. دا د مارانو تعبیر مې نن تاسو ته بیان کو. والسلام.